بچی ترسی او که په دې کې تاوان راځي نو هغه هم د باجوړ هر وګړي ته رسي، که په دې کې غم راځي نو د هغې ټول باجوړ پرې غمجن کېږي، که په دې کې خوشحالي راځي نو ټول باجوړ ته اطمینان او خوشحالي راځي. منګه وایو چې په دنیا کې رواج او دستور دا دی چې څوک قرباني ورکي نو د هغې قدر کېدی شي، خو منګه دا وایو چې د قیام پاکستان نه وروستو دا مغربي سرحد دا د قبایلو ساتلی دی، دلته د پاکستان فوج نه و، د پاکستان فوج نه و، خو دا مغربي سرحد دا قبایلو ساته. بیا د روس افغانستان ته د راتلو نه پس بیا هم فوج دلته نه دی راغلی، دا قبایلو دا مغربي سرحد ساتلی دی او د 15 لکه افغانانو ته دلته ځای هم ورکړی دی، هغو ته کورونه هم ورکړي دي، هغو ته روزګار هم ورکړی و او د هغو بوج هم دې قبایلو په خپلو اوږو برداشت کړی و او قبایلو پکې کورونه هم ران شو، قبایلو ته زیان او تاوان هم ورسېدو او د روس ایجنټانو به دلته قسم قسم کارونه هم کول، هغه ټول دردونه او تکلیفونه قبایلو ته ورسېدل. د هغې نه پس د 9/11 واقعه چې راله، د 9/11 نه پس بیا دا اوس د حکومت خپله سروې ده، د پاکستان د حکومت خپله سروې ده، د سټیټسټک بیورو، چې په دې کې 75,000 کسان دا شهیدان شوي دي، 10,000 کسان دا بالکل اپاهج او شلیان او ګوډیان شوي دي او ډېر کورونه هغه وران شوي دي، بازارونه هغه وران شوي دي، کاروبارونه هغه د منځه تللي دي. د دې خپله سروې ده چې 140 ارب تاوان شوی دی. موږ دا پوښتنه کوو چې دا 75,000 کسان دا خو په کراچۍ کې نه دي مړه، دا خو په لاهور کې نه دي مړه، دا خو په پنډۍ او په اسلام آباد کې نه دي مړه، دا خو د قبایلو شهیدان شوي دي. دا 10,000 کسان چې دا شلیان او ګوډیان شوي دي او د بمونو نشانه شوي دي، دا خو د قبایل نشانه شوي دي. بیا د دې وله پکار دا ده چې د دې قبایلو د دې قربانو قدر وشي او دې قبایلو ته بیا هغه اهمیت ورکړی شي چې کوم اهمیت د دې ضرورت دی، دا اوس امن دا د دې ضرورت دی، د دې قبایلو ته پکار دا دی چې د عزت په نظر باندې وکتلی شي، دیو ته هغه وسایل ورکړی شي، دوی ته امن ورکړی شي او دوی سره هغه د مینې او د محبت سلوک وکړی شي چې تاسو د پاکستان پاسبانان یئ، تاسو د پاکستان دپاره قرباني ورکړې ده، تاسو د پاکستان د سرحداتو حفاظت کړی دی او تاسو ټول عمر د پاکستان زنده‌باد ناره لګولې ده، خو بیا هم د قبایلو هغه احترام نه کېدی شي. دې وجې نه موږ د صاحب اقتدار طبقاتو نه مطالبه کوو چې د قبایلو د دې قربانو دې قدر وشي، دې ته د قدر په نظر باندې وکتل شي او چې دا 75,000 کسان شهیدان شوي دي، دا 10,000 کسان دا اپاهج شوي دي، دا کم تاوانونه شوي دي، د دې باقاعده کمپنسیشن وشي او دې ته په بجټ کې حصه مختص شي او دې کې امن راشي او په دې کې په مضبوطو او کټلو بنیادونو باندې داسې قدمونه اوچت شي چې دلته امن بحال شي او د دې ځای هر کونډه هر یتیم هغه هم ساه واخلي. د قبایلو او بالخصوص د باجوړ هره ګټه هغه په وینو باندې سره ده، هره لوټه هغه په وینو باندې سره ده، د هر کور نه چغې او کوکارې هغه ختلي دي، هر کور کې شهید موجود دی. دې وجې نه موږ د دې مقتدر طبقاتو نه دغه پرزور مطالبه کوو چې دا قبایلو ته امن ورکي او بیا نن چې په باجوړ کې دا کم صورتحال روان دی چې دلته د خلکو نه موبایل اخیستی کېږي، دلته بتې